پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې لاره کلا وکا، لاره کشاده وساته، فراخه وساته، چې تلونکي راتلونکي خلکو د پاره پدې کې څه مشکل لوي. وګورئ په هغه زمانه کې پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې اجعلوا الطریق 7 اذرع، کچری تاسو لاره ساتئ نو کم از کم 9 ذراع لاره وساتئ. ذراع چې دی نو دا یو لاس ته ویل کېږي، دا شرعي ګز دی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چرے تاسو یو کوسه جوړوي، یو لاره جوړوي، نو لاره کم از کم 9 غزه وساتئ. اوس ګوري هغه زمانه کې نه موټرو نه ټرکو نه د سورلو داسې څه رواجو. نن 1500 کاله پیغمبر علیہ السلام مونږ ته تعلیم راکوي لګیا دی چې لارې تاسو فراخه وساتئ، کشاده. کچری تاسو یو لاره او کوسه ساتئ نو کم از کم 9 غزه دا تاسو وساتئ. د په فټونو کې وي نو 10-12 فټ به جوړیږي په هغه زمانه کې. او مونږ خلک کوسې تنګو لګیا یو، کچری کوسه وي نو په هغې کې د کور پوڼیو، نالیو، سیوریجو، ګټر هر څه ورکې بهر رو باسو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت دے، سرنگی چې انسان د پاره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بطور رحمت للعالمین مبعوث شوی و. نو دغه رنگی د ټول کائنات د پاره او د کائنات ذری ذری او د چپې د پاره د پیغمبر علیہ السلام ذات اقدس چې دی نو هغه رحمت او د کائنات هر یوې ګوشې ته د پیغمبر علیہ السلام د رحمتونو نه حصہ ملاوه شوی و، او په هغه حصہ کې لارې ته هم حصہ ملاوه ده. الله تبارک وتعالی دې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اسوه حسنه باندې، په سیرت طیبه باندې او زمونږ په دې ذکر جمیل باندې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي.